جی ملګرو سلامونه احترامات او نیکې هیلې فطرې مریانې هم د مالیار پاڼې سره شهید علي شهید دغه یو شعر راته رایادېږي وایي نارې د کارغه زیرې خلک وایي د مېلمه دي نارې د کارغه زیرې خلک وایي د مېلمه دي هغه راولې خدایه خامخا چې نن راځي نو زمونږ یو داسې مېلمانه او زمونږ دپاره هر څه لکه مونږ آرټسټان چې کوم یو زمونږ دا تعلق د یو فیملی په شان دی مونږ که کار کوو یو بل سره نو زمونږ غم درد یو بل سره شریک وي الله دې مونږ ټول د غمونو نه په امان کې وساتي څومره هنرمندان چې کوم دي که نه دې وخت کې زیاتر مصروفه نه دي ځکه چې تاسو ته پته ده چې د هنر حوالې سره یا د کلتور حوالې سره زمونږ دا سیمه خو زرخیزه ده خو کار هغه همدا نشته څومره چې د هنرمندانو ضرورت دی او الله دې وکړي چې الله چارواکو ته دغه خبره ور په یاد شي چې که د غټو خلکو یا د کیلیبر والا خلکو یا د سټینډرډ والا خلکو سبزي ګرانېږي نو زموږ ورسره ګرانېږي نو دا خبره باندې که دی سوچ وکړو نو دی به کلتور طرف ته لږ ذهن بوځي او کلتور طرف ته ذهن بوځلو نو زما په خیال چې د هنرمندانو اکټیویټیز به زیات شي هنرمندان د کار نه دي پاتې د کار د نشوالي د وجې نه پاتې دي که نن سبا موږ هنرمندانو سره خبره وکړو نو هغوی اکثر له هم دا وایي چې ورځ او شپه دې زه کار کوم خو چې زه خپل بچو له هغه رزق وګټم چې کوم د هغوی مطلب ضرورت دی مونږ هغوی له هغه فیسیلیټیز ورکړو کوم چې د هغوی په انګړ کې ضرورت دی مونږ د هغوی هغه ریکوایرمنټ د سکول د کالج پوره کړو کوم چې هغوی ته ضرورت دی راځئ ډېر وخت منالمه او سرپرایز هم درکومه چونکې مونږ په دې سیټ باندې موجود وو نو ما د دې نه فایده واخیسته زموږ یو داسې هنرمند ده چې یقینا چې د هغې نوم هېڅ تعارف محتاج نه دی کله نه چې په شوبز کې قدم ایښودی د هغې وخت نه واله تر دې وخته پورې د حیا دغه څادر یې په خپل سر باندې اچولی دی او د هغې هر یوه جمله هر یوه فکره هر یو ډایلاګ د راتلونکو آرټسټانو لپاره د زده کړې یو ذریعه ده زمونږ ستاسو فخر د خیبر پښتونخوا فخر زمونږ ویاړ دی په نیټورک کې هم تاسو دغه ستوري لیدلی دی ډېر ځلانده ستوری دی یو ځانګړی حیثیت لري د شوبز حوالې سره مونږ مشکور یو د هغې چې هغې مالیار له وخت ورکړو راځئ ستاسو ملاقات ورسره کوو السلام علیکم وعلیکم السلام یو جهان مننه عابد د دومره ښکلي معرفي کولو دپاره مینوالو السلام علیکم عابد سره خو ډېر زموږ زوړ سلام دعا دي ځکه چې د زموږ چې کوم قامي چینل و د هغې وختونو ډرامې به مونږ یو ځای کولې او ورو ورو به بیا یو د سیټي دور راغی که نه هغې کې هم زما د عابد کافي کار یو ځای کړی دی او بس د عابد خبرې ما اورېدې او زه ورسره اتفاق هم کوم چې کله خبره کېږي د کیپي نو ماشاءالله په کیپي کې داسې داسې نامې دي چې نه صرف په ټولې نړۍ کې مشهور دي جی جی بالکل ټیک شو که نه خو بیا چې کله خبره راځي د حالاتو د کیپي فنکار ټولو کې زیات ښایسته حالت دا ولي په دې باندې د دې جواب مونږ سره نشته د دې جواب به مونږ له تاسو او یا اعلی چې کوم زموږ اعلی چارواکي هغې به راکوي نو الله دې وکړي چې په موږ هم خدای پاک خپل رحم وکړي او د دې نظر موږ ته شي جی جی بالکل ښه داسې اورو که نه چې لکه داسې مو اورېده چې لکه د کلتور ډپارټمنټ یا دغه چې کوم دی ټوریزم وغیره چې کوم دی که نه هلته پیسې راغې 50 کروړه راغې یا 80 کروړه راغې بیا پته ونه لګي آرټسټان د هغې نه خبرې تاسو ته خبرې نه جي ما ته کوم بالکل څه آیډیا نشته دی او ما ته خو دا هم پته نشي چې هلته پیسې راځي او که نه راځي هلته پیسې بالکل هلته پیسې راځي د آرټسټانو دپاره د هنرمندانو دپاره خو لکه دغه اکټیویټیز لکه چې هر ځای کې دي کې پي حوالې سره چې هر ځای کې دي څنګه چې تاسو وي د هنرمند حوالې سره نو پکار دا چې لکه دا موږ نه د کار په ذریعه واخلي موږ له دې همداسې نه راکوي جی بالکل زه دا خبرې سره اتفاق کوم د کلچر ډپارټمنټ خبره به زه تاسو وکړم یو 2 کاله مخکې ما سره یو پیښه شوې وه یو پیښه کې زه جوبل شوې وم او چې جوبل شوم نو بیا را سره کلچر ډپارټمنټ والو هیلپ کړی او مرسته یې کړې وه خو زه ریکویسټ کوم چې دوی هله مرسته کوي چې کله هغه بالکل مرګحل شي که نه نو زه وایم چې نه ولې تاسو هغه ټایم داسې شانې مرسته مه کوئ څه اکټیویټیز وکړئ تاسو سره هالونه شته دی تاسو سره ډپارټمنټ شته دی تاسو سره اختیارات شته دی تاسو سره وسایل شته دی تاسو یو ډرامې وکړئ تاسو شوز وکړئ تاسو تھیټرز وکړئ اصلاحي که نه چې هغې کې تاسو ته ریونیو
دا راته ووایي ثروت تاسو خو رولونه ډېر زیات کړي ما خو وایي چې زه به دې سره د شوبز حوالې سره خبره نه کوم د دې د عام لایف باره کې به خبرې کوم خو بیګم جانان تر اوسه پورې لکه هغه لا نه وړو دا ګوره دا عابده ټول راته چې وایي ښه د جناني ښځه جانان چېرته دی زه چېرته یم که نه او بلکل د بیګم جانان په حواله باندې ما له یو شناخت میلاو شوی دی او دا شناخت ما ته هغه ټیم میلاو شو مینهوالو چې کله زه نه پوهېدم چې ډرامه څه ته وایي سکرپټ څه ته وایي کیمره څه ته وایي لایټ څه ته وایي آرټسټ څه وایي ډایرکټر څه وایي کو آرټسټ څه وایي لیډ څه وایي بلکل نه او چې راته پته ولګېده نو اوس کار نشته ښه دا راته ووایي چې کار هنر دا دې فیلډ ته راتلل یا اوس کار کول هغه شوقونه مزدوري ده او چې مزدوري ده خو زه تاسو یو خبر وکړم عابده چې مزدوري په هغه کار کې کېږي چې کوم کار سره ستاسو شوق وي ټیک شو خدای دې نه کړي چې یو آرټسټ د چولو ریډه ولګوي که نه نو هغه یا رکشې ته کښېني یا ډرایورۍ ته کښېني یا دیاړې مزدورۍ ته کښېني نو هغه زړه یې مات شوي نو هغه کار نشي کولی کو هغه ډاکټر هم وي کو هغه لیکچرار هم وي کو هغه هر یو وي چونکې شوق بیس سره ستاسو یو لګاو دی یو زړه دی ورسره نو چې زه دې مثال به زه داسې کوم چې کله کور کې پخلی کوي که نه زنانه نو چې زړه یې نو ډېر ښکلی پخلی کوي او چې زړه نه وي که نه نو یا به پکې مالګه زیاته یا به پکې مرچکې سیوایي نو زه دې نه تاسو په خپل اندازه ولګوئ جی بالکل همداسې ده ښه دا راته ووایي که نه چې لکه چونکې کار خو ډېر زیات کم دی که نه د ما خو مخکې ووایي که نه چې لکه د هنرمندانو د ګذر بسر دپاره لکه دا کار چې کوم دا موجوده کار دی دا ډېر زیات کم دی او اعلی چارواکي که زموږ دغه خبرې اوري نو موږ بالکل داسې یو لکه په مثال د اسان یو لکه زغل ته تیار یو خو چې موږ ته څوک مزل وښایي دا راته ووایي که نه چې لکه د کور سود سودا تاسو پخپله کوئ بلکل پخپله کوم ګراسریز ته زه پخپله ځمه ځکه چې زما د بل په لاس یقین وي بل خو پېژنې که نه او تاسو سړي چې یې که نه تاسو موږ بازار ته ولیږو که نه چې ورشي دا سودا روړی 3 شیزونه به درته یاد کړو یو شیز به روړی یا 2 شیزونه او 5 شیزونه به هغه راوړی چې د هغه د مقصد نه وي که نه بالکل داسې ده خو لکه داسې وي چې لکه بیا د هغه جنګ ته یا جګړې ته خبره ترې سازېږي که نه نو زه ښه دی چې پخپله کړه وکړم وایي زړه ستړی ښه چې خوله ستړې شي خو داسې زه اکثر لکه راسي خبره تاسو وکړه که نه لکه دغه کاټن کې چې دغه هر څه راشي که نه دې کې لاندې داسې یو د فیمیل یو سوټ هم پروت وي دا داسې کېږي زموږ ورپسې سترګې سپینې شوې ما خو چېرته ونه کتم ها چېرته برډې وي یا انیورسري که نه نو بیا راله میلاو شي ادروایز خو نه داسې نه ده دا ګیلې هم نیم کړي دي خیر داسې خوب نه ده راځي ښه دا راته ووایي ثروت مطلب هغه ریچارډ به وایي که نه ایکسس اف ایوریثینګ از بیډ داسې کله شوي دي چې لکه تاسو وایي چې بس ستړی شو ډېره زیاته ستړی شو او چې بالکل هر انسان چې دی نو کله کله په ذهن کې یا ځان ته چې کښېني که نه نو وایي بس ته که نه ډېره وشوه ستړي شو خو زه وایم چې دا بس به هله راځي چې کله موږ له حد کیدای شي بیا بس راشي خو بیا به هم بس نه دا دنیا به هم داسې روانه موږ به نه یو نه الله دې تاسو دغه رنګ روښانه لري همدغه رنګ ځلانده لري یقینا چې ستاسو په وجه د سکرین چې کوم دی دا ښکلی ښکاري د دې ښکلا ده او ملګرو لکه مونږ اکثر له دا یو خبره کوو عام فهم خبره ده وایي آرټسټانو مزې وکړي دا آرټسټان دي او دا د هغوی هغه مزې دي لکه بعضې نیم ټایم د سحر پاسېدو ته زړه کېږي بعضې نیم ټایم نه کېږي داسې ده بلکل همداسې ده سپیشلي چې کله شوټ وي تاسو ته هم د هغې اندازه شته ما باندې خو لکه سم میږي لګېدلي که نه زه هم چېرته اوده پاتې نه شم الارم مې لګولي هغې نه باوجود موبایل کې بار بار ټایم ګورم الله دا خو لا ټایم شته بیا اوده شم په دې کې کله زموږ جګړه هم وشي د وړو پلار راته وایي تا باندې څه دادي ده خو لاړه به شي که نه زه هم نه که نه داسې نه چې زما په وجه باندې بل آرټسټ انتظار وکړي خو اوس نن سبا چې زه ګورم نو زموږ آرټسټان صاحب ته لیټ راځي که نه او دا هم دوی خپل یو سټیټس ګڼي چې موږ څومره لیټ لاړ شو نو دومره به هم واه کېږي دې کې واه نشته دې کې بیا چې تاسو پته چې څه بالکل او داسې خبره ده ملګرو نن چې سحر ما الحمدلله مونځ وکړو الله دې دګلاوه کې نه راولي نو ما ته مطلب پوره یقین و چې ثروت به رابطه کوي او بیخه وایي او د ثروت ټلیفون راغو ما ته چې لکه تاسو
اذان مو شو په دې حق خبره باندې چې لکه څنګه چلې تاسو ما فکر کوئ ما او زه به درځم انشاءالله بیا به یو ځای ځو هلته نه نو لکه دا ډېره ښه خبره ده چې زموږ راتلونکي د هغه آرټسټانو لا چې کوم داسې موږ وایو چې د ټیک ټاکران دي نو د هغوی ته دغه زده کړه کول پکار دي چې په دې کې یوې والې نه دی چې ته په ټایم ونه رسېږي یوې والې په دې کې دی چې ته په ټایم باندې خپل ځای ته ورسېږي ثروت تاسو د خپل چینل باره کې راته ووایئ کوم ځای ته مو ورسېږي ماشاءالله زما چینل خو ښه دی مونیټایز شوی دی پکې خلک مینوال دي راسره او ډېر زیات کمنټس راځي چې تاسو په دې کې څه کوئ اراده مې ورته شته اوس پورې ډراماګرۍ ته مې اراده شته اوس پورې ودې ډراما خو چې وخت راته الله دې وکړي چې دغه وخت موږ له په لاس راشي ځکه چې دغه وخت موږ نه اوس په تښتېدو باندې دی ورک دی رانه روان دی رانه ډېر په تیزۍ سره او یقینا چې لکه ضروریات دومره زیات دي چې آرټسټ وایي چې زه لس ځای کې خپل ځان مې تقسیم کړي او دغه کار مې خو داسې چېرته کېږي یوازې ځان به د کوم ځای وي ډېره مننه ستاسو وخت ورکولو تاسو د وخت راکړو خبرې اترې مالیات ستاسو سره راتګ په ډېر څه مني او دا به یاد ساتي تاسو ته یو جهان مننه او مینوالو د دې چینل د لارې تاسو ته کوي به چې د عابد دا چینل چې موږ تاسو لایک کړئ سبسکرایب کړئ شیر کړئ ګوره آرټسټ چې یو چینل جوړوي که نه نو هغه د خپل فن تسکین لپاره ګټه او بیلات په خپل ځای خو د هغه د فن تسکین الګ کېږي چې کله تاسو هغه چینل وګورئ د هغې نه خوند والئ مزې والئ او سبسکرایب یې کړئ خامخا یې وګورئ انشاءالله به دې پروډکټس تاسو ډېره مننه او اخري خاتمه په دغه شعر باندې کوم وي دا څنګه پښتو ده چې دې هېر کړمه دا څنګه پښتو ده چې دې هېر کړمه او داسې پښتو ته رايادېږمه او نه غواړم عیشونه درنه نه غواړم نه غواړم عیشونه درنه نه غواړم چې د ځوانۍ عمره خو تېرېږم ډېره مننه خوشحاله وباد اوسئ